ټیک ټاک باندې، یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې خپلو تصویرانو سره لوبې او سندرې پرې غوستل دا دومره عظیمه ګناه ده. یو منټ دپاره دا حدیث توجه سره واورئ. مسلم شریف صحیح حدیث دی. د الله پیغمبر فرمای کل امتی معافا الا المجاهرین، زما هر امتی سره الله پاک د معافی او د اسانتیا والا معامله کوي، مګر زما هغه امتیان چې هغه ښکاره ګناهونه کوي دوی سره د الله پاک معامله سخته ده. نو لهذا ټول مسلمانان چې زما आवाज اوري او هغوی په دې عمل کې مبتلا وي، نوجوانان دي او که مشران دي، نو هغه ټولو ته عاجزانه درخواست دی چې دوه کارونه وکړو. آینده دپاره خپلو تصویرانو سره چې کوم دی لوبې او سندرې د دې نه اجتناب وکړو، او که مخکې دا عمل زموږ نه شوی دی لهذا خپلې ایډۍ نه کولاوی کړو، که د ټیک ټاک ایډي ده، که د یوټیوب ده، او که د فیسبوک ده، د خپلو ټولو تصویرانو نه چې هغې باندې ګانې بجانې دي دغه ټولې ختمې کړو. ورنه که نه ختمو نو بیا د الله پیغمبر تاسو د حدیث واورېده چې دغه امتیانو سره زما الله پاک معامله سخت دی چې څو ښکاره ګناهونه کوي. نو موجوده وخت کې چې کله وړې ورکوټی اختر راشي یا غټ اختر راشي نو دا ګناهونه دا ډېر زیات شو. سلفیانې ځای په ځای باندې نوجوانان وباسي، مشران کشران سلفیانې وباسي او هغې سره ګانه بجانه سندرې پرېږدي او د الله پیغمبر دې حدیث نه خبر نه دي. نو ټولو ته زموږ عاجزانه درخواست دی چې دې ګناه نه آینده اجتناب وکړو. ټیک ټاک باندې، یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې خپلو تصویرانو سره لوبې او سندرې پرې غوستل دا دومره عظیمه ګناه ده. یو منټ دپاره دا حدیث توجه سره واورئ. مسلم شریف صحیح حدیث دی. د الله پیغمبر فرمای کل امتی معافا الا المجاهرین، زما هر امتی سره الله پاک د معافی او د اسانتیا والا معامله کوي، مګر زما هغه امتیان چې هغه ښکاره ګناهونه کوي دوی سره د الله پاک معامله سخته ده. نو لهذا ټول مسلمانان چې زما आवाज اوري او هغوی په دې عمل کې مبتلا وي، نوجوانان دي او که مشران دي، نو هغه ټولو ته عاجزانه درخواست دی چې دوه کارونه وکړو. آینده دپاره خپلو تصویرانو سره چې کوم دی لوبې او سندرې د دې نه اجتناب وکړو، او که مخکې دا عمل زموږ نه شوی دی لهذا خپلې ایډۍ نه کولاوی کړو، که د ټیک ټاک ایډي ده، که د یوټیوب ده، او که د فیسبوک ده، د خپلو ټولو تصویرانو نه چې هغې باندې ګانې بجانې دي دغه ټولې ختمې کړو. ورنه که نه ختمو نو بیا د الله پیغمبر تاسو د حدیث واورېده چې دغه امتیانو سره زما الله پاک معامله سخت دی چې څو ښکاره ګناهونه کوي. نو موجوده وخت کې چې کله وړې ورکوټی اختر راشي یا غټ اختر راشي نو دا ګناهونه دا ډېر زیات شو. سلفیانې ځای په ځای باندې نوجوانان وباسي، مشران کشران سلفیانې وباسي او هغې سره ګانه بجانه سندرې پرېږدي او د الله پیغمبر دې حدیث نه خبر نه دي. نو ټولو ته زموږ عاجزانه درخواست دی چې دې ګناه نه آینده اجتناب